बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रान लिदुनको द खैबर सहर द ज़ियारत रोज़ द खैबर टूल लिदुनको ता वाइम हर कले او ستړي مشي نیکی هیلو پر ځوانې راوړم د ستاسو دپاره امید مې دی تمه مې ده چې نن 15 فروری ده او د دې چوټۍ نه به صرف د پکنیک او د هغه وایي که نه د ټوکو ټکالو او د خوند ورځ به ترې نه جوړوئ بلکې یو سوچ یو فکر په دې سوچ یې تېره کړئ په دې فکر یې تېره کړئ چې د کشمیر یکجهتي زموږ ټولو یووالی د کشمیر سره نن 15 فروری باندې چې پوره ملک په دې ورځ باندې چوټي وي د هغې چوټۍ مقصد دا دی چې هغې سره د هغې په دې غم کې د هغې په دې درد کې هغې سره یکجهتي ده هغې سره یووالی دی هغې کشمیریانو وروڼو خویندو ته دا ښودل دي چې تاسو یوازې نه موږ تاسو سره یو څنګه چې تاسو وایئ چې هم کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ ہے داسې موږ هم وایو چې تاسو زموږ حصہ یې او تاسو زموږ د پاکستان هغه لاسونه یې هغه مټې یې چې وایي کو ډېر دی او کو سویر دی او کو هر څنګه حالاتو کې آخر به انشاءالله تاسو چې دی نو هم د دې پاکستان برخه جوړېږي د دې پاکستان حصہ به جوړېږي څنګه چې قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ویلي چې کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا شارک ہے تو دا شارک څوک د چا نه بیلولی نشي وقتی حالات وقتی حالات راځي سخت راځي تکلیفونه راځي په هر کورونو کې راځي خو بیا هم د الله تعالی نه یو دعا ده یو سوال دی چې هغه ټول ملکونه مسلم ملکونه چې په هغې باندې د دشمنانو د سایډ نه هغه چې دی نو بندشونه دي قات دی جګړې دي فساد دی الله دې هغه ټول ملکونه آزاد کړي چې هغې نه د پاکستان په انډر کې راشي نه د بل چا نه د بل چې هغې آزاد مملکت واخلي آزاد زندگی چې دی هغې تېره کړي هغې ته هم هماغومره حق دی څنګه چې موږ خلکو ته حق دی نو الله دې د کشمیر په حال باندې رحم وکړي او الله دې کشمیر آزاد کړي او دا چې څومره قربانۍ د کشمیر خلکو ورکړي دي الله دې وکړي چې هغه رنګ راوړي او هغه د راتلونکي کم نسلونه دي چې هغې په آزاد هوا کې هغې خپل ژوند تېر کړي یو وړوکې غوندې کې پیکج دی په دې سلسله کې موږ سره چې ټولو کشمیریانو ته هغه ټریبیوټ دی راځئ چې دا وګورو कश्मीरी और पाकिस्तानी मुसलमान नौजवानों मुत्तहिद होकर अबाबीलों का तुम लश्कर बनाओ फना होने से तुम खुद को बचाओ हया गैरत अगर मौजूद है तो जवाज उज्र की गठड़ी जलाओ खुदा के कहर से बचना है गर तो ये तन आसानियां गफलत मिटाओ उधर शैतान का लश्कर डटा है इधर बैठे फकत नारे लगाओ नवाला कुफ्र शर का मत बनाओ ये दुनिया खैर शर का आईना है तुम अपने अक्स का दामन बचाओ अरे मरना तो है ये अटल है निडर बेखौफ होके हक निभाओ सुनो तहरीम की ये इल्तिजा है उठो ये बेजमीरी मत दिखाओ उठो ये बेजमीरी मत दिखाओ ये बेजमीरी मत दिखाओ یوم سیاه کشمیر ډے یکجهتي پاکستان او حسن علي شاه صاحب یو بهترین پیکج چې دی موږ ټریبیوټ په شکل کې ټولو کشمیریانو ته وړاندې کړو ډېره مننه حسن علي شاه صاحب او زه به دا وایم چې موږ ټول کوششونه کولی شو خو زموږ په کوششونو باندې هېڅ نه کېږي څو پورې چې الله تعالی ذات نه وي غوښتلی او الله تعالی چې وغواړي نو په سکنډونو کې چې دی ټول هر څه بدلېدی شي نو الله دې په ټولو باندې رحم وکړي کشمیر دپاره هم زموږ دغه دعاګانې دي چونکې نن ورځ 15 فروری ده او د هر مسلم ملک دپاره چې هغه د بل د ژوند لاندې د بل د اورډر لاندې ژوند تېروي نو الله دې هغه ټول آزاد کړي ګران لیدونکو موږ به ورځو د روټین مطابق هغه ژوند چې دی هغه نه ودرېږي که په کور کې مړی مو شي نو بیا هم هغه ژوند چې دی مخ په وړاندې ځي خو یو خبره چې دا نن ورځ چې کومه وي که نه دا د دې دپاره نه وي چې تاسو لاړ شئ او تاسو چې دی نو ګیټ ټوګیدر وکړئ پکنیک وکړئ او دا وکړئ او هغه وکړئ یو سوچ وکړئ یو فکر وکړئ یو دعا وکړئ د کشمیر دپاره د الله تعالی نه سوال وکړئ دعاګانې وغواړئ څه پته لګي د چا په خولې کې الله تعالی شفا یې ښودلی چا په خولې کې الله تعالی د هغه ټایم باندې قبولیت ایږدي
ورځو په کچن ته ځکه چې کچن کې هم چې دې څه ښایسته غوندې کې پخېږي وګورو چې هغه څه دي نن ماته لګي څه حلوا پخېږي وجي گاجری کی خوشبو آ رही है هغه کنه بلی کو خواب में چچڑے نظر आते ماته حلوا ښکاری په شنګریلا هوټل کې یعنی شنګریلا هوټل کارنر چې مونږه لګولې دي پای کې مونږ سره وی زموږ شیف شاداب او شاداب ته ویلکم کو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشي وړکیا څنګه میا خې جوړې ټیک ټاک الله کرم گجریلا بالکل دا شان دي منو لګ گئی چې گجریلا اچھا ګران لیدونکو ډېر مخکې چې زرا شم شاداب سره خبرو کوم چې سدي سو بخېږي شنګریلا هوټل چې په مری کې واقع دی شانګلا گلی کې او ډېر بهترین هوټل دی چې څوک هم تلی نو پته بوته لګي چې څوک نی تلی نو هغه به د کیمرې پسترګو باندې د سکرین پسترګو باندې بزې بوزما شنګریلا هوټل دی ډېر زبردست هوټل دی او حالیا یعنی ریسنټلی هغه له د کلچر ټوریزم اتھارټي یا بهترین ایوارډ ورکړی دا ایوارډ د هوټل په بیسټ سروسز باندې د شیف په خو کارکردګۍ باندې دا ملاویږي نېشنل اتھارټي نه او یقینا چې د دې سروسز به دومره خسته وي مزدار وي ځکه چې دې ته دا ایوارډ چې دی ملاو شوی دی په بهترین سروسز اینڈ بهترین اکټیویټیز باندې د دې رومز تاسو وګورئ ډېر زیات خسته دي د دې د رومز لوبي وګورئ د دې سیټینګ ایریا وګورئ د ډایننګ وګورئ د دې رومز وګورئ واشرومز وګورئ اینڈ د غټه خبره دا د ګران کتونکو چې د شنګریلا هوټل چې کله تاسو وینډوز څنګه چې زموږ دا وینډو د کړکۍ نه کله تاسو بار ګوره نو هغې کې تاسو یو ښایسته ښکلي ویو ملاویږي د مري ښایسته ښکلي غرونه تاسو ته ښکاري که واوره پې شوي واوره به درته ښکاري لایو سنو او که داسې هم وي نو تک شنه ښایسته ښکلي غرونه به درته ښکاري نو لاړ شئ خپل فیملي هم بوځئ او که تاسو غواړئ چې تاسو اوس په دې سات معلومات د ځان دپاره وکړئ ریزرویشن کوئ نو دوی ټلیفون نمبر چې دی ځان سره نوټ کړئ 0345 001999 دا د دې ټلیفون نمبر دی په ګوګل باندې هم ورکړئ شنګریلا هوټل نه تاسو به ټول ډیټیل د هغې راشي اینډ نو راځئ چې اوس وګورو چې شیف شاداب څه پخوي شاداب نن موږ کچن کې څه پخو چې څنګه تاسو نن کشمیر ډیر بالکل نو شنګریلا زموږ چې کوم ریسټورانټ هوټلز ریزورټس دي هوټلز دي هغې طرف نه موږ نن کشمیری پلاو بیا والا پخولی واو زبردست اور سره گاجریلا دا اور چې څنګه مری شنګریلا الته یخنی وي نو سره موږ هاټ اینڈ ساور سوپ بنل پخو اپیټایزر کې کیا بات ہے آج میں لیٹ جاؤں گی زبنن کوړه نا وخت زم هغه ډایټ مایټ ایز څنګه کمزوري شو مزاله ویل شو ما ختم شو نو زه اول کوم سوپ د سوپ نه پس بیا زه خورم پلاو کشمیری پلاو او کشمیری پلاو نه پس بیا خورم دا گجریلا گازر حلوا نه گجریلا بیا به غاښ کې تیلي وخم بیا به زم او نه پردی دي ورځم دا دي خو زه شنګریلا کچن کې ولاړ ډېر زر ماته زما د کیمرامینان احساس راکړي چې پردی کپړې دې اچولي دي ظالمانو داسې خو به بوتیک والا هم نه کوي چې څومره تاسو مله پې غورونه راکوي ګرانو کتونکو بس یې راپ لے لو وہ دا پردی کې نه زما دا کپړې دي ګرانو لیدونکو زما دا ښایسته ډرس چې دی دا سپانسر دی د مسټر جان شاپنګ مال نیر حیدرآباد چینی چوک پېښور رنګ روډ ډېر ښکلی دی 2 پیس دی 3 پیس کې اوسه تاسو لپاره داسې میچنګ کوی شئ څنګه چې ما میچ کړې ده او نن په دې سوټ کې زه ډېره سمارټ ښکارم ځکه چې لږ فټډ دی نه چې مستر شاهین سمارټ ښکاري بس نور څه کې کار نشته که نه غلی شه ونې بیا د جینۍ نه ګورو واده دپاره راشه خانو تhank you so much جی اچھا نو څه کوې ته نور ها موږ هاټ اینڈ ساور سوپ ما بلې ډېرې دي یو وایي ته ډایټ نه کوې بل وایي ته ډایټ نه کوې ښه مخکې هاټ اینڈ ساور سوپ موږ ویجز کټ کوو هغې کې کیبیج موږ سره ځي بندګوپي او سره کیرټ ګازر چې موږ سره کم ده فاین ډایس دا کټ وي ورسره چکن وي فاین ډایس یا تاسو شریډ هم یوز کولی شئ هغې نه پس هغې کې ساسز دي لږ شان دی دا ساور وي او څنګه نیم یې دی هاټ اینڈ ساور لږ شان دی سپایسي وي چې مری کې اټ د اینډ لګي خو بعض خلک دا نه سپایسي کې چې هغه بیا سکل نه نو دا چې کوم دی سپایسینس دی هغه اینډ کې مری کې فیل کېږي دیټس موږ دا نه سپایسي وساتو چې لږ شان دی فیل صرف راځي فلیور راځي چې هغه لږ سپایسي دی هاټ اینډ ساور سوپ کې دی چې زما په خیال کې دوباره د ساسز اچولو ضرورت نه وي ولې چې الریډي کې ټول ساسز اچول شوي وي او زه به دا وایم چې نن چې کوم خوراک د هر هوټل یو سپیشل سوپ وي کوتا کتلی وي که نه نو زه به دا وایم چې دا نن موږ کوم پخو نو دا د شنګریلا هوټل چې دی نو زموږ به د هغې اسپیشلٹی ده اینڈ موږ کو شنګریلا होटल अगर हमें सुन रहे हैं तो भाई जान नेक्स्ट में अपना कोई शेफ भिजवा दो कि वो आपके सब असर वलाड़ी मौका पे किएगा था ना दे वो वलाड़ी लेकिन आपका शेफ भी इधर खाना बनाएगा हाँ और फिर हमें साथ कहेंगे चले जी आप लोग चले हमें मरी लेके जाएंगे now we can say बिल्ली ख्वाब में
ظالمانو په دې خو زه ځان خوشحالولی شم ګنې نور زما سر ګرولو لپاره ټایم نشته मैं कितनी बिजी हूँ मैं तो थक गई हूँ अच्छा जी په دې ګجریلا کې ته څه چل لګي دا راته ګازر زما په حال د ټایم د کمی د وجه نه تا مخکې نه شولې دی او روړې دي بالکل دا شانته موږ سره کا 1 kg کیرټس وی نو شیډ کړي نو کې تاسو 1 kg 1 لیټر وبواچ پي واچوي او هغه پوک کې خپل لیکوس په چول شوی دي ډرای شوی دي خټ شوی سٹارټ نه په خي لګي ډرای شو هغه چې بيخي ریډیو شي ډرای کېدو تراشي لا مر کې سره هغه اروم اور سٹارچ ته گاجر خپل هغه سویټنس کمی جوس کمی هغه ورکشته چې سونه ډرای شي دا عمره خاصه پوښي روسټډ شاند شي هغه فلیور اور اروم اور وځي چې فایر واخلي یا دا روش یا پین کې پوښ شي دغه موږ اوس پېچو په مو واچو هغه ډرای شو دا موږ نور په خو چې کم ډرای سنس لیکوډ دی بیا خې ډرای شي اینه پس به موږ کوایډ کو بیا ډرای فروټ سی بیا گارنش بٹ نوٹ دس از ا گاجر کا حلوا گجریلا از لائک ا کیر کا نا کیر اے کې شیډ گاجر لاړ شي غلط کسټرډ پرنګ تاسو ویل شي هغه شان دی وی نو هغه گجریلا وی اند دا چې دی د گازرو حلوا چې د پخېږي ټیک شو په شنګریلا هوټل کې د گازرو حلوا پخېږي د گازرو حلوا ډیره زیاته مزداري وی گجریلا هم مزداري بټ حلوا ډیره مزداري او وسري چې د هوټل سو سوپ دی اند درین څه شو کشمیری پلاو کشمیری پلاو رو راغي باندې ډېر ټایم لګي زر زر په خوا نو بس ان شاء الله کې میوه مچا کنه میوه ډرای فروټس پنیر ایوریثینګ یس بیخي نه زما درې خودي شي زما ناشته نه پټه موجود کزا دا پنیر ها پټه موجود شي پټه موجود شي او خو مزدار به په دم کې اس انتظار هغه مکه جلدی مکه چې شو ختم شي دم ته کړکدار لګیدلی وي هغه نه پس به بیا ډیش بالکل صحیح اس جلدی ته نو کې بازار باندې ټیک شو ګران کوتر کو تاسو کال کوي شي کو تاسو د شاداب نه ست پوس واړه د ریسیپي په حق باندې نه هم کوي شي دا غنه پس په دې نو زموږ سره ملمانه وي یو چې دینو سایبر کرائم کې چې دینو ټریننګ ورکي ټرینر دا او یو چې د زموږ جیم ټرینر دوه ټرینران دي جی یو د جیم ټرینر دی نو ماشاءالله دوه په خپل دغه ټیک ټاک پروفایل دی نو غب شپ هم ډیر خسته لګيږي ستاسو ټلیفون کال زملو او کو چا بلیک میلینګ شروع کړی وي اکثر جی نه کې بلیک میل کیږي یا لکان نو نن چې د موقع د نن باغ سایبر کرائم والا ټرینر ناس تاسو ماتوي چې په کوم طریقو تاسو ځان بیا سکیور کوي شي هغه مو وایو وسري چې د خوراک نموم خو نخلو تاسو یو ځل بیا وایم شنګریلا هوټل چې په شانګلا گلی مری کې واقع دی او الته چې دینو تاسو تلی شي ډیر اسانه دغه یو 2.5 غنټې مزل دی اوس خروډونه ډیر خسته دي او دغه هوټل چې دی ریسنټلی شنګریلا هوټل ته په بهترین کارکردګۍ باندې نېشنل ټوریزم اتھارټي ډیله ایوارډ ورکړی دی او دا هم د دې لپاره یو غټ اعزاز دی او غزه کوم چې ماشاءالله تاسو دی رومز وګورئ د دې چې دینو دا نور چې کوم پلی ایریاز دی هغه وګورئ دا ډایننګ ایریا وګورئ د دې چې دی پارکینګ هم ډیر زیات زبردست دی د دې رومز ډیر خسته دي اند د خوراکونو هم ډیر زیات یمی دي ډیر زیات ډیلیشس دي نو شنګریلا هوټل کچن کې زموږ شیف شاداب ولار دی هغه پخلی کوي نور به دې کې سس کېږي په کومې طریقې د خوراکونو پروسیجر تیاریږي دا څه بتاو ستوایو کو واخلې یو وړه غونته کې دما بیا موږ سره اوسه ستړي مشه جی یو ځل بیا ته وایو هر کله تاسو ګوره د خیبر سحر لایو د پیښور سټوډیو نه جی او موږ د شنګریلا په کچن کې پخاو جی د گازرو حلوا او چې د کشمیری پلاو اینڈ هوټل سوپ تیاریږي سوپ پکا چې دا د مخ کې تیار کړو مغه تیارې کړه اوکې جی نو سوپ هم سره تیاریږي لګیا دي او د شنګریلا هوټل تاسو پته چې ماشاءالله په مری کې واقع دی شنګلا گلی کې اول ته تاسو تلی شئ ځان د پاره فیملی د پاره ریزرویشن هم کوي شي ګوګل باندې چې ورکې نو په ګوګل باندې هم تاسو دی پوره ډیټیل راشي ریسنټلی حال یا هی داسې د یو څو موده مخکې چې دی نو نیشنل ټوریزم اتھارټي دی له چې دی نو ورکړی دی یو بهترین ایوارډ د هوټل په ښایسته کارکردګۍ باندې په ویو باندې اینډ چې د هوټل ویو ښایسته وي روم یې ښایسته وي هوټل سټاف مزیدار وي شیف پکې مزیدار وي یعنې پخلی هر څه ښه کوي او ډایننګ ایریا ښایسته وي د ماشومانو دپاره د غټو دپاره هغه پلی ایریا یا ریسټ ایریا مزدار وي نو بیا خامخا هغې ته خلک زور کوي نمبر تاسو ځان سره نوټ کړئ 0345001999 دا دی ټلیفون نمبر دی او په انسټاګرام په ګوګل په دې فیسبوک په دې ټولو باندې دی پراته دي اچھا جی اوس د سوپ څه تیاری ده شادابه سوپ له موږ چکن کټ کو لګیا یو دا شان چکن ور روست کو لایک سوته کو وای اچھا هغه کچا خوان پکې نه راځي بالکل بیا سره کیرټس وای کیرټس هم لږ سخت ویجیټیبلز موږ سره هغه چې اډ کو 10 to 15 سیکنډ چې هغه سوته شي اینه پس موږ دې کې سٹاک واچو
بیا زموږ کیبج به راشي چې لږ شان دغه سیمر شي په یو سکیمینګ کوو پاسه تاسو کتلی هغه وایټ شان د سکیم شانتې راشي هغه زګ راشي هغه چې څونه فاین شي هغه څونه صفا شي هغه سوپ کې یو شاین پیدا شي هغې نه بعد موږ فلیورز به ایډ کوو ورکې اچھا یخني موږ مخکې نه تیاره کړې ده بالکل یخني تیاره چکن سټاک دی موږ سره اوکې تیاره پرته ده ټیک شو جي او یا الله ته دا چې ما وی زه خورم نو چې ته خامخا ځمکې لرولې اچھا جي د ګازرو په حلوا کې تاسو کویا مچولی شئ تاسو ډرای ملک مچولی شئ نو چې څوک کویا نشي اچولی یا نیوه سره نو ډرای ملک هم یوز کیږي تاسو لږ شانته ثیک یوز کولی شئ لایک هغه پیور چې کوم جوړوي تاسو هغه پای ډېر یا کنډنس ملک چې کوم وي هغه یس کنډنس ملک او یا تاسو خپل ملک هم ریډیوس کولی شئ ورسره د درې इस दुनिया के हम जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम زبردست جی او تاسو ته موږ د ګجرې له د ګازرو د حلوا د شاټونه ځکه زیات چې تاسو ته زړو شي موسم یخ دی او په یخ موسم کې ډیر زیات خوند کوي چې کله تاسو داسې خسته خوراکونه کوي او بلکې ګوره په دې ورځو کې تاسو چې دی نو سوپ ډیر زیات څکئ فش یعنی کہ فش خوراک ځان له یو پورا غوي که نه مشقت دی ځکه اینه له شی وښکله یو شی بل شی خو خلک وایي چې د کب هغه ترسکونه چې کم کې زیاتې لشي وي خو زما هغه کب نه زم چې بس هغه نری یو لشي پکې نو بس خوند کوي نو کب خورئ په دې ورځو شپو کې داسې قسم خوراکونه کوي نو به تاسو دننه نه ګرم ساتي چې هغه کسان چې چا د چیسټ انفیکشن ډېر زیات یو پرابلم یې ورته هغې دې سپیشلی داسې کوي اچھا شاداب دې دپاره که مونږ سوپ کې مونږ فش دا چکن وا نه چو نو مونږ فش یا بل څه شی اچولی شو بالکل اصل اکثر پکې خلکو پرونز اچولي که نه پرونز هم اچولي اسپیشلی 9-20 سوپ راځي اسپیشل سوپ راځي هغې کې بیا پرونز ایډ کېږي خو هر چا خپل ټیسټ او هاټ اینډ سور کې تاسو نشئ اچولی ښه نه شو اچولی هغې کې نه بیا اتھنټیکیشن د ریسپي بیخي سایډ ته شي اچھا اچھا سی فوډ سوپ کې تاسو فش هم اچولی شئ پرونز هم اچولی شئ بیا چې 19-20 سوپ موږ سره کوم راځي هغې کې تاسو ډېر مزدار هغې کې تاسو بیف هم اچولی شئ بلیک مشرومز راځي هغه هم ورکې ایډ کېږي هغه بیا سپیشل ایک خو بیا ډېر زیات ترسي که نه ایک بیا ډېر زیات ترسي او ډېر زیات ښه د ګازرو حلوا آلموسټ وایي چې کمپلیټ ده که نه په دې کې نور څه اچول شته بس د یو ګارنش کوو کووا ورکې اچو پاسه کویا ګلاب جامن سره به ګارنش کوو اوه نه ګلاب جامن ته لږ سایډ تک بیا به ډېر هیوي شي که ټیک لکه خواږه خو خواږي خو ګلاب جامن ډېر زیات خوږي پته چې چا ته تللی دی په خوږوالي کې د دې دپاره دا چکن دی وایي چې دا به لږ فرای کول ضروري وي چې کله تاسو سوپ کې چکن خورئ تاسو ته به هغه یو سمیل راځي که نه هغه سمیل هم نه راځي کچا کچا او بل دا چې دا به لږ ښایسته فلیور به خولې کې راځي او دا تاسو په لږ غوندې آیل کې واچولو شاده آیل دې کې بوګه وګو څه شی چې نه صرف آیل دی لږ شان دی هغه بل چې هغه سوپ کې راځي may I help you صحیح اچھا جی نن دا کشمیر ډے دپاره چونکې کشمیر ډے دا 5 فروری هر کال په 5 فروری باندې د کشمیر یوم سیاه ورځ منځلې کیږي په زه به وایم چې ناٹ اونلی ان پاکستان پوره دنیا کې د کشمیر دپاره کشمیر یوم سیاه ډے منځلې کیږي خو زه به وایم چې زیات ایکشن یا زیات چې په دردیږي نو هغه مسلم کنټریز دي ځکه چې د درد ټولو یو دی باقی انسانیت هغه چې دی هغه لا مړ نه دی خو زه وایم چې هغه کسان چې هغه کینی یا هغه ملکونه چې هغې غواړي چې د آزاد شي نو که هغې وغواړي په سچایۍ کې یا ایماندارۍ سره یا هغې د زړه نه غواړي چې آزاد شي نو بېشک ازادي دی شي خو که هغوی وغواړي او یو نه یو ورځ به انشاءالله داسې کېږي کشمیر به ازادیږي کشمیر به هم د دې څنګه چې هغې وایي چې هم پاکستان کا حصه نو انشاءالله هم د دې پاکستان حصه به جوړېږي تاسو به کتلی وي چې کله د هغې څوک شهیدان کېږي یا څوک وفات کېږي نو هغې پې د پاکستان فلیګ اچولی وي دا هم یو غټ اعزاز دی نو الله دې د دې د جذبې برقرار ساتي د نوې نسل دپاره دې الله وکړي چې دغه ازادي د دې نصیب شي او موږ نن پخو کشمیري پلاو کشمیری پلاو ډیر ښایسته وي کله کله زما خورم کور کې پوخ کی او د هغې خصوصیت دی چې د دې ډرای فروټ او دا شی نه پکې واچي نه یې سره نور هم ښایسته شي یو بل هم راځي هغه چې ګوشتابه کې جوړېږي څه ګوشتابه کې چې کوم جوړېږي هغه پېښور کې اسلام آباد چپ ته اویلیبل موږ سره نشته هغه صرف کشمیر کې ملاویږي خلک چل درځي نه هغه موږ نشو هغه لوکل جوړی
هغه د څه شي نه بیف نه خبيف نه یس هغه چې کوم دی نو بیف چې هیمر باندې ټکای هغه دا نو هغه لیس وځي هغه دوباره بیا لیس ونیسي هغه بيخي ریشي شو هغه دا نشي ورسره چربي واچي بیا ټکای تقریبا 48 اور سمثینګ هغه لګي کورونو کې اور هغه دا خپل سټک وی کنه دا وخت د پاره بیا سټک وی ټیک شو نو هغه د آزاد کشمیر کې خوبای کنه بالکل تک سے تم سره اویلیبل میرپور کی وای میں چلی جاؤں خدا اوس دغه د څه شي تیاری دی هغه سوپ ته چکن لکشان موږ سوته شو لګي لایک لکشان ته فرای شو کلر واغستو ځانې ونی ول چې څنګه ورته وایو چې هغه شټ کیږي نه هغه پس موږ کیرټس واچول کیرټس موږ 10 to 15 سیکنډ سوته شي هغه پس موږ څنګه ډېر کلک راغنه کیږي ٹھیک شو اوکې جی کیا به موږ اند کې اچو ول چې هغه ډېر زر نری ویجیټیبل ده اوکې اوس دې کې تو صرف وبا چې یخنی نه اچي کنه اچھا جی یخنی به اند کې اډ کوو چې فلحال کوم څه چکن دې سوته کیږي لګیا دی چې دا لکشان ته پس کم پری دی خامخا دی هغه وایټ ساينټیست کم پری دی هغه څه هغه نه بعد موږ څاک اډ کوو ورته اوکې ډن جی اسانه طریقه نن سبا خو هغه ایزی ټو کوک والا سوپ والا هم راغلی دی بٹ نیچرل خپل طریقې سره کور کې تیار کې کارن فلور او دا شي نه پکې واچو نه سره لګ زیات خوشي خاصه هر یو سیج شي چې دی هغه ته ټیک اوے کوي شي ډیلیوري کوي شي سوپ واحد یو داسې سیز دی چې هغه نه ته ټیک اوے کولی شي او نه ته ډیلیوري کولی شي هغه بیا عجیبه غوندې شي هغه شی ختم شي هغه سوپ چې کوم فلیور دی هغه فرش ټیسټ چې کوم هغه او دوباره چې ګرمي هغه بیا یو خنري شي هغه ټیکنس دا غي ختم شي نو سوپ لا چې چرته هم زنه او کورت یعنی میز هوټل ته یا کیفه ته تاسو په سوپس کې نشه کوي الکه هغه ټیک اوے کې دا مسله شي یا روړو کې ډیلیوري کې هغه ټیسټ هغه فلیور چې کوم الته فرش کی وی هغه نه پاتې کیږي اچھا فش کریکرز وسره بالکل اچھا ګراوند لیدونکو مونږه د شنګریلا هوټل په کچن کارنر کې ولاړ یو او شنګریلا هوټل شنګلا گلی مری کې دی او دغلتا تاسو جدينو اوسې دې هم شه دغه روم زم ډېر زبردست وسري پکې چې دې نو کھانا پینا هم الته دی یا ډیفینټلی څوک الته پاتې کیږي نو اکثر چې دې نو بریکفاسټ چې دی هغه هغه کې انکلود راځي دغه په سټے کې راځي باقي چې تاسو لنچ ډینر کوئ نه هم الته کې دي بهترین خوراکونه دي ویو ډېر زیات ښکلی ده د هغې چې څومره ګلاس وینډوز دي د هغې نه تاسو یو ښایسته غوندې کې ویو ښکاري د مري پلس وی چې دیلا اوس ریسنټلی د نېشنل ټوریزم اتھارټي د سایډ نه یو ایوارډ هم چې دی نو ملاو شوی دی په د دې په سروسز باندې او تاسو د رومز وګورئ د دې چې دی نور چې کوم د دې هوټل هغه ویو دا هم تاسو کتله ګوګل انسټاګرام فیسبوک باندې د دې پوره ډیټیل پراته دي تاسو شنګلا هوټل چې دی ورکه شنګریلا هوټل نو تاسو ته براشي په شنګلا گلی کې د دې نمبر هم تاسو ځان سره فلحال خیر دی نوٹ کې نمبر دی 0345001999 دا دی هوټل نمبر دی جی او تاسو مزید تفصیلات د دین اغشته شه اچھا جی تا خود مری ډیرو بو چې ولې په دا څو کسانو لدی جوړ ریډیو شي نو خو خاري فلیورز ورکه نور وځي اچھا اوکے انه بعد موږ د کې سپایسز واچو ها او د گازر حلوا کې چینی چولیو بالکل چینی ده شور چینی ده چولیو پرم دې کو ورځ پکې د مالګه چولې ماته به ټیسټ کا نن مالګه نه نن چینی د چینی گازر داسم خرم نظر وسره تیزیږي او د ویني کمی هم ډیر زیات زر پوره کوي वाह भाई इधर मैं गाजर का हलवा खा रहा आपका जाने कब हो कि कब मेरा खाना भी आपसे आजू नहीं हो रहा खानदान में शमगाने रास्ते छोले ना देर ग्रानी पे उदास से के प्रोग्राम का वर्खा ډېر مزدار چینی په کې ډېر خسته چې ولې دی او چې دې کې اوس چې کله تاسو هغه ډرای فروټ واچوي کنه او کله دا بیا دا فل شیزونه ګارنش شي ډیش آوټ شي نو بیا به د دې پورا پریزنټیشن چې کله د کیمرې په سترګې باندې موږ کتونکو ته ښایو نه یو چې واه 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 پېښور में रह के हम कश्मीर के मजे ले रहे کنه او ما غسین دی چالت هغه یخنی وروي ورسره غزري گاجر حلوا واه 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 اول سوپ اس کې کنه ته پورا مینیو میں ډسټرب کا کنه اول به سوپ اس کې چې لګ لوګ نور سی وایشي هپټایزر کنه نو چاول سوپ اس کې بیا سلک سات پس وګرځي راګرځي بیا پلاو خوري بیا به سلک وګرځي راګرځي پر موږ تلو نو موږ خوراک ارسو کو زه تلم جمال غړې کندراتو ته تلم یوټیوب ریکارډینګ لکنه
نو هلته مونږ خوراک وکړو نو بیا یو دوه درې کسان مونږ مالټې وخوړې نو بل کس هغه دوی مالټه خوره که نه وي زه لږ ځای برابروم بیا به وخورم نو لکه دا مې چې تاسو یو خوراک وکړئ بل خوراک ته لږ ویټ کوئ که نه एकदम داسې ترس ترو ترو ډسبین نه دی هر څه په یو ځای مه ورولې که نه داسې لږ ګیپ یې ورکوئ ښه جي نو تاسو چې دی نو شاداب نه تپوس کوئ چې تاسو په کورونو کې ګازر حلوا ګجریلا پخیږي په کومې طریقه پخیږي څنګه پخیږي سوپ تاسو جوړوئ ستاسو طریقه کار څنګه دی څنګه نه دار څه هم تاسو وایئ بلکې اوس به زه اخلم یو بریک ده شنګریلا هوټل په کچن کې مونږ ولاړ یو شاداب لګیا دی پخلی کوي او شنګریلا هوټل شانګله ګلی مری کې دی تاسو په انسټاګرام فیسبوک ګوګل باندې دا سرچ کوئ شئ جی او زه اوس اخلم دما ولې چې د دمې نه پس به بیا وي مونږ سره زموږ مېلمانه او لګو به مېلمنو سره ګپ شپ خبرې اترې او په اینډ کې بیا زه ورځم کچن ته ګورو به چې هلته هغې څه کېږي نو والې وړه غونته کېدمه پس د هغې بیا راځو د کونډو خاموشې چغې مونږ ته اوازونه کوي دغه کونډې کمزورې نه دي ولې بېڅوکه دي نو راشئ د دې سهاره جوړ شي ولې چې کله امید مري نو په داسې کې خود مختار صاحبي ستاسو د رالیږلی امداد په ښه توګه کې دې ټولو حقدارو ته تقسیموي د چا چې وسته رزق نه وي دسترخوان له راشي تاسو ته سترګې په لار ناست وي خود مختار ساوي دې لیدونکو یو ځل بیا ته وایي ویلکم ستړي مشي جي او هماغه خبره به زه بیا وکړم چې کله په یو ملک باندې په یو ښار باندې په یو علاقې باندې افت راشي سخته راشي نو هغه بیا د آی ډي پیز په شکل کې هغې چې د نورو ځایونو ته هجرت کوي او هلته ځي او د هغې هغه هجرت چې یا آی ډي پیز کیمپونه چې لګي نو هغه د هغې خو دومره بیا وس نه وي چې هغې د ځان دپاره څه وکړي راوکړي نو بیا همدغه شانتې د خود مختار ساوي په شانتې ادارې راپاسي او د دغې خلکو کومک کوي مرسته کوي او مدد کوي نو دغه مرسته او مدد چې هغه د ځانه پورې څومره کوي شي خو کوي شي خو بیا هم تعداد د خلکو زیات وي نو بیا کوشش زموږ دا وي چې د ستاسو غوندې صاحب حیثیت خلک چې شتمند وي هغې چې کله مرسته او کومک وکړي نو د هغې په هغې مرسته او په هیلپ په ډونیشن باندې موږ د ضرورتمندو پورې وررسو او آیا هغه وایي چې څوک چاته ډېر کسان داسي چې چاته لاس نشي نیوی نو هغه د لاس نه نیولو کسان زیات حقدار وي نو د هغې دپاره مونږ اوس د تیرا او د یو ځای بل ځای چې کوم آی ډي پیز دي یا زموږ غریبانان دي د هغې دپاره د راشن پیکیجز انتظامونه مونږ کوو لګیا یو سټارټ مونږ اخیستی دی غواړو چې په دې کې تاسو مونږ سره ملګرتیا وکړئ نو دا میسجونه او یا دا ټیزرز چې مونږ ښایو د دې دپاره ښایو چې آیا تاسو په دې کې مونږ سره مرستیال شئ که اکاونټ نمبر هم په سکرین باندې را روان وي خو کو نور هم مونږ تاسو ته ایزي کړی زموږ کیو آر کوډ یعنی دا چې د بار کوډ چې کوم تاسو په سکرین راځي دا تاسو صرف داسې دې ته خپل موبایل نږدې کې سکین کې نو دې باندې به تاسو ټول ډیټیل راشي او بیا چې څومره اماونټ تاسو د خود مختار صاحب اکاونټ ته لیږلی شي هغه د ستاسو خپله خوښه ده نو موږ به ستاسو د دغې نیکې ښېګړې په تمه باندې یو راځئ چې اوس راشو موږ سره مېلمانه دي ماشاءالله دواړه ټرینران دي او یو چې دی نو د جیم ټرینر دی او بل چې دی نو هغه د سایبر سیکیورټي ټرینر ده چې مختلف یونیورسټیز ته ځي او هلته ټریننګ ورکوي جي د زنانو دپاره د اویرنس یو میسج خورۍ لګیا دی ناجیه علي ده دې ته ویلکم کو السلام علیکم ناجیه وعلیکم السلام څنګه یې ټیک یې ٹھیک ٹھاک جوړ یې اللہ کا شکر ہے ته د سایبر سیکیورټي ټرینر یې چې مختلف یونیورسټیز ته ځي کالجز ته ځي او ټریننګ ورکوي ټیک شو جي بیا کو مونږ راشو ګرانو کتونکو مونږ سره دی یو بهترین ټرینر دی چې مختلف انټرنیشنل نیشنل جیم کې ماشاءالله هغه زه به وایم چې سپورټس پلیئرس ته ټریننګ ورکوي لګیا دی او دې د ثوابۍ نو مونږ سره نقاب علي هم دی نقاب علي ستړي مشي په خیر راغلی وعلیکم السلام تاسو ښه یې جي شکر الحمدلله تاسو ښه یې ټیک ټاک ټیک یې ټاک جی د ثوابۍ نه راغلی یې نو امید مې دی چې ښه به یې بالکل جی ټیک ټاک ټیک ټاک به بالکل جی یې بالکل ټیک ټاک او دا راته ووایي دا ټریننګ څنګه په خپله جیم کولو بیا هم سوچ وکړو چې یاره ما له ټرینر جوړېدل پکار دي نه میم داسې چل دی چې لومړنی خو ته ستا ډېر غټه شکریا ادا کوم بل چې کوم دی نو زموږ په صوابۍ کې زیاتره صوابۍ کې چې کوم خلک دي هغې دوره لکه مطلب اویرنس پکې نشته نو ما یو سوچ وکړو چې ما یاره زه دلته اوس زموږ صوابۍ کې ډسټرکټ سطح باندې سرټیفاید کس بالکل نشته رجسټرډ اینډ کنډیشنینګ چې کوم دی ما سوچو چې ما یو واحد زم د صوابۍ د خلکو له فیسیلیټیز ورکم نو ما ته یو کې نه چې کوم انټرنیشنل سرټیفیکیټ ما واغستو او د صوابۍ چې کوم دی اوس ما سره ماشاءالله لکه ته انټرنیشنل فوټبال پلیئرز چې کوم دی ما سره راځي وسره چې کوم داسې ته پی سی بي چې کوم پی ایس ایل چې کوم پلیئرز دی ما سره راځي بغیر زه ټرین کوم
هغه ماشاءالله ډیر ښه امپروومنت مطلب لکه مطلب حاصلې چې کم دی ډیر ښه ډیر ښه او دا غټه خبره مې چې د خپل علاقې د پاره یو کس را پاسي او بالکل جی. پوزټیویټي سوچ وکي هغه بالکل جی او دا خو بس ما لکه دلته خو زمونږ صوابه کې زیات تر خلک چې کم دی د باډي بلډینګ کوي کنه د فټنس بالکل لکه ټرینر بالکل نو بس ما له خدای پاک په ذهن کې یو دغه چې راشه بس دا اوس دا خلک ته لکه په چې هغه سترنث والا ټریننګ چې کوم شو دا چې انډورنس چې کوم شو موبیلیټي شو نه غیر د زونو ما نه پوهیدل او ما پکې دا چې یو شعور پکې پیدا کړ چې دا شعر دا یو دا مطلب ګراوند باندې خو فارمز کوي یو فټنس لیول ودان ځان ته برابر کوي زبردست جی نقاب علي صاحب دا نوم د چای خودلې الکه اکثر دا نوم چې موږ ګورو نقاب کنه د جنکو د پاره راضي ده جی جی دا رښتیا هم که دروغ هم جی نه وای پرشته په دروغ موږ څه کوو جی دا د خپل مور خو جی خمور د جی مور له ماشاءالله او غ دروغ چې بدیا بسو بس ابے وې دا مې نیک نیم دې بس تاسو ویلو کنه اچھا جو سم غرا شو ناجیہ تا ناجیہ آپ دارتے یہ دکم زیادہ پیخور یہ بیسیکلی پشاور کی بیسیکلی پشاور اور خود پڑھ بھی رہی ہو جی جی میں LLB بھی کر رہی ہوں اچھا LLB بھی کر رہی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں شعبے تقریباً ستا سیم ٹو سیم دی کنا بڑا کرائم سٹاپ کرنے والی چیزیں ٹھیک شو دارا تو ہے چکل ہمونگا د سائبر کرائم آفس استلار شو پاگئی کی مختلف شرائط کی سروز دیا بفولو کے ٹھیک شو دا نو دو تاسو زی اول تو ٹریننگز ورکوے مختلف یونیورسٹیز تے زی ٹریننگ ورکوے آیا دا ولې داسې انقلاب ته راوستو سمجھ آ رہی ہے نا جو جی 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 ولې دا انقلاب ته راوست یا د دې ضرورت تا څه پېښ شو خدای مکه تا سره خپل داسې پرسنل څه شی شاید هغې په بنیاد باندې تا وی چې زه نورې جنکې اویر کم میں نے جو ہے سائبر سیکیورٹی کا کورس کیا تھا CEH سرٹیفائڈ انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہے اس کی بیسس پر مجھے پتہ چلا کہ ہم لوگ ڈیلی بیسس میں بہت سارے چیزوں کے وکٹم بن رہے ہیں لیکن ہمیں خود اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کس چیز میں ہم کہاں پر کیسے پھنس رہے ہیں بیسیکلی اگر ہمارے ساتھ کوئی فزیکل اسپیس میں کرائم کمٹ ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلے ہم نے اوپنلی موبائل استعمال کیا تو لوگوں کو پتہ چلا ہمارے پاس موبائل ہے تو سنیچرز نے آ کر سنیچ کر لیا ٹھیک ہے لیکن سائبر اسپیس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری ایسی کیا غلطیاں ہیں میں یوزلی یہ چیز ایسے ایکسپلین کرتی ہوں کہ جب ہمارے پاس کوئی مشین آتی ہے اس کا مینول آتا ہے لیکن سائبر اسپیس ہمیں لا کر ہمارے اوپر ایسے مطلب ایک دم سے ہمیں لا کر دے دی گئی ہے لیکن کوئی مینول ہی نہیں دیا اس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا اس کا جی پازیٹیو استعمال کیا ہے نیگیٹو استعمال کیا ہے ہم لوگ کوئی بھی کچھ بھی سینڈ کرے اس کو لنکس کو کلک کر کے اوپن کر لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور ہمارا پورا موبائل ہیک ہوتا ہے کیمرہ جو ہے ہیکر کے ایکسیس میں ہوتا ہے اور ہمیں کیمرہ بھی اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہو رہا ہوتا ہے ہمارا کتنا زیادہ ڈیٹا اس وقت ڈارک ویب پر سیل ہو رہا ہے آگے کی پرائیویسی ہم بھی دخل کو بالکل پرائیویسی ہوتی ہے ہم لوگ پرائیویسی ان کنڈیشن دیکھیں ہم لوگ اکثر لیٹ کر موبائل استعمال کرتے ہیں ہم اپنے پوسچر کا خیال نہیں کرتے اور اگر کیمرہ ہمارے موبائل کا ہیک ہو تو آپ خود سوچیں کیمرہ کیسے ہیک ہو سکتا ہے کیمرہ ہوتا ہے خدا پاک کبھی دنیا تو پاتی شو کیمرہ کیسے کسی اور کے ہاتھ میں جا سکتا ہے مطلب موبائل آپ کے ہاتھ میں جی موبائل ستا پلاس کی نستا موبائل دا لنک د تھرو د وجہ نچتا غلط لنکونو باندې پریس کے جی وہ اکثر لنک ہوتا ہے نا ہم لوگ کلک کرتے ہیں ہم اس میں اپنا ڈیٹا ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں آگے 15 لوگوں کو شیئر کریں تو آپ کو یہ انعام ملے گا اس قسم کے لنکس کو جب کلک کرتے ہیں ان لنکس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یا اکثر تا مختلف ایپ کو لو کے کرنا آتا ہے وچ تو لو کے داخل ڈیٹا تو وہ نٹ الاؤ اور الاؤ تو آپ میرے خیال سے تو الاؤ کے نہ ہوتا ار سے پورا ڈیٹا الاؤ کرنا بالکل ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ جو وائرس بنایا ہوا ہوتا ہے وہ وائرس موبائل میں آ جاتا ہے پھر اس کو جو بھی انسٹرکشنز دی ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ نے کیمرہ کی طرف جانا ہے تو وہ وائرس کیمرہ کی طرف چلا جاتا ہے اگر مائکرو فون ہو تو مائکرو فون ہیک ہو جاتا ہے تو ہیکر کو پتہ ہوتا ہے پھر اسی وجہ سے میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں لڑکیوں کو ان کی پکچر سینڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم نے یہ پکچرز کب لی ہیں ان کو ہماری لوکیشن پتہ ہوتی ہے اور ہم نے تو کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں کہ ہم فلانی جگہ پر جاتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پھر اس پہ بلیک میلنگ ہوتی ہے ٹھیک اچھا منگا کو ناجی اس گورو اے آئی یو ایپ تے ٹھیک شي لکه پوزټیویټي سایډ لراغله دی هغه دغه خو استعمال د پاره راغله بالکل بٹ هغه کو ګورن دغه هم یو جبا د خلکو نه شکلونه وته بدل شي ډیپ فیک ویډیو پیراولي ډانسونو والا ویډیو پیراولي چې هغه ته پته نه نو دا هم زما په خیال د دې د ساسو ټریننګ یو حصہ جوړیږي په دې باندې جی ډیپ فیک میں آتا ہے اس کو ڈیپ فیک کہتے ہیں اچھا پکچرز اور ویڈیو پکچرز یوز کر کے ان پر ویڈیوز وغیرہ بنائی جاتی ہیں تو سم ٹائمز هغه داسي چې هغه ته نشي راغ کولې بالکل ریئلسٹک لگتا ہے ایگزیکٹلی بالکل
अच्छा نو چې کله تاسو زه په دې مې چې زیاتره دا پرابلم چې کېږي الکانو سره دومره نه کېږي بنسبت د الکانو लड़कों के साथ भी है और लड़कियों के साथ भी है। په الکانو سره الکانو سره लड़कों हम अच्छा ये चीज़ है कि हम लोग अक्सर लोगों को मैसेज करते हैं तो हम यही कहते हैं कौन देख रहा है कि हम किसी को मैसेज कर रहे हैं, किसी अननोन बंदे को मैसेज कर रहे हैं। जैसे हम फिजिकल स्पेस में कहते हैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, लेकिन डिजिटल स्पेस में हम कहते हैं कि कौन देख रहा है, हम बात कर लेते हैं क्या जाता है। तो हमें अक्सर फॉर एग्जांपल अगर लड़का है उसको किसी लड़की की रिक्वेस्ट आ रही है तो वो आपको अच्छी तरह अंदाजा है वो गुफ्तगू चलते 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 कहाँ तक पहुंच जाती है। यंग जनरेशन है, आपको पता है, तो वो चीज़ उनकी प्राइवेसी में नहीं आती ना। फिर वो उस डाटा को उठाकर कैसे यूज कर रहा है और आगे मैसेज करने वाला लड़का है या लड़की है, हमें तो आइडेंटिटी पता ही नहीं है। ट्रू। तो फिर इसी वजह से हम लड़कों के साथ भी केसेस होते हैं, ये सिर्फ लड़कियां नहीं है। ओके जी, यानी डीप डिस्कशन ने पदे माने सुमरम का डिस्कशन को ना आगवी करना एक यो न्यूज़ है तो पदे माने मुझे चौकी वो उसको मुंगा राशु निकाब तक मुंगा राशु निकाब माशाल्लाह सासु प्रोफाइल माने दूमरे डेर सिदी माली दली दी सर्टिफिकेट्स और मेडल्स और अवार्ड्स नगेम चावल खुरात दो है कि दा कम कम रगमानू से कंपटीशंस वो बेस्ट ट्रेनर अवार्ड्स दी सिदी मैम दस चले चे माँ को मने तो एज द पुलिस डिपार्टमेंट ना एज द ऑफिशियल ट्रेनिंग माँ तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने अवार्ड वागा ससा खडेर खा दिया गया ना पस एसपी इन्वेस्टिगेशन चिकम दे हिमालय द बेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम रागो वसा सब मैम चिकम दे माँ डीसी सोवाबी चिकम दे माले बेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट रागो दिया गया ना पस सर मैम जरा लमा चे तो सोवाबे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चिकम दे सर आगा माले एज द बेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट रागो ठीक नो मैम चे माशरा के सर यो खो किरदार अदा के नो ऑटोमेटिक साथ तासो बार चिकम दो चिकम ऑफिशियल दगरी वजह तासो ऑटोमेटिक तासो सपोर्ट कई बगैर माँ तो इंटरनेशनल तो माइल का सर्टिफिकेट सर दागा को चे माँ भी चीज स्वाबे दी खल कुल सो हुकम दी स्वाबे प्ले अराउंड लजो हुकम जगह सर मैम चे जत रेकॉर्ड मुग से प्लेयर दी इंजर्ड दी अगी शोल्डर इंजर्ड दी अगी लोअर बैक इंजर्ड दी अगी इंजर्ड दी वो ज्यादा तरी पनेट माने अड़ा मी बस बॉल्स नेट इस्तेमाल है यो पदी न पूगी ची जीटी सता वही मोबिलिटी सता वही 700 किलोमीटर एक्सरसाइज सता वही पदी माने बिल्कुल न पूगी दा यो मा अवेन सही लवर के दा सो राजी मोबिलिटी खपला के वही 700 इन डिस्टेंस मुकम्मल कम शी ठीक पदी माने जी एक्टिव बोसी बिल्कुल जी। अच्छा माशाल्लाह अफसा से एजाज़ात थी और खो खबर है माशाल्लाह ची इंसान खो वक्त तेरे नो हर सड़े ब्यास्ताई लगे अभी उस दारा तो चिता सु ये द सवाब है और सासु ट्रेनिंग जल तो हम चली जो कि जल तम नेशनल प्लेयर्स राजी अभी लेता सु ट्रेनिंग वर्क है नो द सवाब है द खल को द पार आल दिस जिम को लौकड़े दिस फैक्ट्री दी को लौकड़े से शीदी चाहे कसानो तो हम फायदा रस बिल्कुल मैम जमन को सवाब है कि जे कम दे फिटनेस फैक्ट्री पर नुमा जम जिम दे वसा से कम दे जमन को देम ब्रांच को लाईवी की तो ताले की तो सवाब आई थिंक पे जाने तो ताले चिकम दे तो ताले सवाब है कि बुनियाद तो ताले चिकम दे बुनियाद तो ताले हां अल तो जमन का देम ब्रांच को लाईवी की नमो वही सूरा जमन दा ब्रांच को लाईवी की दोरा खाक तब सेहत जुड़ीगी मतलब उस मख के बखल को चिकम दे बदी खल को मा दो दगा न साथ जे जिम लगायो आम अवेयरनेस नो अगे न को खलक उस लग डाटा खबर रिकमेंड की ची जिम तजई का ना खबर एक्सरसाइज अन पेट ओके पदे माने वो उसमें ब्याम द ब्रेक ना पास खबर कुछ आएगा सिर्फ फॉर मेल दे को ना फॉर बोथ जेंडर्स दे जिनके राजी नाराजी दागी द सेहत से तौर तरीके भी पाए खबर को थोड़ा बड़ा कुंदे के दमा वाले पस दागी ब्याराज बेवाओं की खामोश चीखें हमें पुकार रही है। ये बेवाएं कमजोर नहीं है बल्कि तन्हा है, क्योंकि जब उम्मीद मरने लगती है तो ऐसे में खुद मुख्तार सावी इनका सहारा है। बेसहारों का सहारा खुद मुख्तार सावी, खुद मुख्तार सावी, यतीमों के लिए छाँव खुद मुख्तार सावी, खुद मुख्तार सावी। जिले को द खुद मुख्तार सावी मैसेजेस खुदा ने मकसद दारी چې تاسو مونږ ټول یو شو او ضرورتمند پورې ځان ورسو چې یقینا زموږ تاسو په شرکت باندې موږ ډیرو کسانو ته رسیدي شو زموږ کیو آر کوډ چې کوم دی بار کوډ هغه هم تاسو لاره روان دی ایزی طریقې باندې دی باندې تاسو سکین کوي شي نو تاسو ته ټول ډیټیل راشي په ډیټیل کې چې څومره اماونټ تاسو را لګل غواړي تاسو را لګل شي او بیا به تاسو د سترګو پړوان د کیمرې په مخامخ په دا چې کوم ډونیشن راځي هغه به ډیسټریبیوټ کیږي په دغه ضرورتمند باندې ان شاء الله چې نو خیر وي. اچھا مونږ د نکاح نه وخت ته پوس کولې چې ثواب شو یا تاسو بنیر یا تاسو زینو ته نو آیا دا صرف د میل د پاره دا جیمز چې دی د کې د میل ټرینرز به یا میل به پکې ټریننګز کوي کو نه د کې جینکو زنانو د پاره چې نن سبا زنانو هم ډېر زیات سټرس او ټینشن ښکار دي
موږ خو موږ سره فیمیل هم راځي او موږ سره میل هم راځي خو دوی خپل ټایم دی ها مطلب ته سحر ته 9 بجو نه واله ته 2 بجې پورې موږ سره فیمیل ټایم دی بیا ته یوې نه واله ته ماوستان 10 بجو پورې موږ سره میل ټایم چلیږي ټیک ټیک او دواړو جیمونه کې چې کوم موږ پرووایډ کړی او وی زنانه اویرنس شته د جیم راځي کوم د فیمیل ته پارزان ټرینرز دا او میل ته پارزان ټرینرز دا او بل چې کوم نه یو پروفیشنل ماحول موږ ورکړی دی چې هر سوابي والته چې کوم دی یو خو اپورچونټي وته ملاوي شي کنه خو صحت نه یو خو دغه وایي او ټرینران چې دی دلته تاسو چې دلته مو سه لګیا شاین رن فور لایف کې تاسو نو ډیفینیټلی کرکټران به هم راځي ما سره ته پی اس ان چې کوم دی اوس 10 کسان ما سره سٹارټ شوی دي او ته فوټبال چې کوم الیټ چې کوم پلیئرز دي هغه د پاکستان انټرنیشنل ته ما چې کوم گیمز کوي هغه ما سره انډر 19 انډر 18 انډر 20 چې کوم دا پلیئرز دي ما سره راځي ټول چې کوم دي خا نقاب د دې ټریننګ د نور عام چې کوم کسان راځي د دې نه ډیفرنٹ وی بالکل جی ډیفرنٹ د رومانه خو هغه چې کوم عام جیم ته یو سړی دی خو به عام مسکولر مسل جوړي یا سټیمنا ډیولپ کوي او هغه خو زیات تر چې کوم د مسلز باندې کار کوي د باډي بلډینګ زما ول خسته چې فټنس ته بار راغی د چې کوم پلیئر موږ سره راځي دی مونږه مطلب قسمه کټګوري باندې موږ کار کوو مطلب دغه انډورنس دغه موبیلیټي دغه اجیلیټي هغه والومیټرک چې کوم ایکسرسایز دي هغه کویکنس باندې هغه سټرنث هغه پاور باندې موږ کار کوو 10 چې هغه په ګراوند باندې کم از کم چې هغه په کم ټایم کې انرژي پرووایډ کی اچھا او چې کوي ټیسټ میچ ته ولاړی یا چې کوم دی دوه درې ځای میچ کوي کنه کم از کم چې کم از کم چې په کم ټایم کې انرژي ورکی هغه لمن په باندې یو ګراوند باندې خو فارم مطلب چې لگا اوکې زبردست جی دغه مکنه چې اکثر ز لاړ شمال ته جنکه چې کله راغلی دا غي ټریننګ بالکل هټ کې روان دي کنه زمونږ لګ نارمل وی دا غي بالکل هارد ټریننګ اوس تاسو وزه دا وم چې فټنس ټیسټ خو لمنه پکاري چې زموږه فټنس ټیسټ څنګه دی نو فټنس ټیسټ خدا شي لکه فټنس په دوه قسمونو باندې ډیوایډ شوی دی تاسو سټرنث تاسو انډورنس تاسو فلیکسیبিলিټي اوس په موږ دا څنګه پیژنو دا څه ته وایي स्ट्रेंथ چې کوم دی एग्जांपल موږ په پوش اپ سکو پوش اپ سکو تقریبا موږ 25 پوش اپ سکو نو از ویری ګډ او په 15 موږ ډاون کوم دا موږ ګډ د مطلب لګون ته کمزور دی موږ او جا بل موږ سره راځي انډورنس موږ انډورنس دیته وایي چې مطلب تاسو موږ په سټیرز باندې سټیپینګ کو مطلب کاغه تاسو بی پی ایم اجنه سبا سره سټاف واشته بی پی ایم تقریبا 120 نه ماینس شو نو مطلب از ویری ګډ نه بیا एग्जांपल کو 120 شو very good ایوریج کې راځي او جا بیا کې 150 نه پلس شو دا بیا چې کوم د 4 کې راځي اوکې خدا د دې کیلکولیشن ټیکنیکس دي بیا موږ راځي فلیکسیبিলিټي ته موږ چې کله په پلین پزما باندې کینو موږ سټریچینګ یو شی او جا موږ دا ګوتې چې کوم دا موږ د ټوس سره جنګو دا ګوتې زموږ د خپل ټوس نه بهر شوي زموږ وجود کې چې د فلیکسیبিলিټي اویلیبل شته مطلب شته اوکې زبردست جی او په دې باندې پویدل هم ډیر زیات ضروری دی اوس موږ زیات تر چې خلکو ته پوښتنه کوي فټنس ته وایي چې زما وجود بس فټ دی هغه په دې سن لګا مطلب دورا نالج چا خو زما چې کوم ریګولر جیم یوزر وی کنه هغه بیا د دې د هاو نو نه خبر وی چا څه طریقه کار ټیک شو جی اچھا جو څنګه واپس جیا لرا شو جی دا هراسمنت چې کوم کیږي اکثر الکانو سره کیږي جنکو سره بس زیاتره جنکو سره کیږي چې یونیورسيټي بیس باندې او ما اکثر یونیورسيټیز کې جنکو هم کتلی چې هراست کیږي لګیاوي دغه په نمبرز باندې ایگزامز پر وځو کې اغه لچې د تھریډ ورکړي کیږي نو په دغه باندې هم چې د بیا سایبر کنټرول غشتي شي یا دی لچې د ورکلی شي जी बिल्कुल इसके लिए FIA बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है FIA ने अभी रिसेंटली अपने साइबर विंग को चेंज किया है वो जो है NCCIA के नाम से नेशनल साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बनाई है उन्होंने और वो बहुत अच्छे तरीके से इन केसेस को डील कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कोई केस होता है और वो घर में नहीं बता सकती हमारी मतलब पठान कल्चर में हम फैमिली में इस किस्म की बातें नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग फिर हमारे यहाँ मुआशरे में ज़्यादातर कसूरवार लड़की को समझा जाता है तो फिर वो घर में बात नहीं कर सकती तो वो मतलब अगर खामोशी से अपना केस वहाँ दायर करें और वो बहुत अच्छे तरीके से साइलेंटली उस केस को डील करते हैं अच्छा और दागी नंबर पके नाराजी नहीं आएगा अब टारगेट कीगी ना दागी कोर वाला तो हम पता नहीं खो केस पा दागी इन प्रोसेस शी जी बिल्कुल ऐसा ही होता ځکه چې کوئی انجینیر سره داسې یا الکان ما ډیرو قتل په نمونه نه ټارګټ کوم په ډیر یونیورسيټیز کې ډیر کالجز کې ما داسې قتل چې هغه نسنا سے ډیماند کیږي منټلی هغه ټورچر کیږي هغه هریسټ کیږي هغه د وجې اکثر هغه خودکشي کی یا چې د سبقونه پری دي फिजिकली भी अगर हरास हो रही हैं तो ओम्बड्स पर्सन का जो ऑफिस है बेनवेलिट फंड बिल्डिंग के अंदर सदर में वो लोग बहुत अच्छे तरीके से केसेस डील करते हैं वो वुमेन राइट्स के ऊपर खासकर प्रॉपर्टी राइट्स और हरासमेंट्स वाले केसेस को बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं अच्छा تاسو چې دا ځای کنه ته چې یا سپیشلی تاسو نه تاسو یو یوازې تاسو ځای
को न तासु च दे दो द्रे कसान या टीम तासु से या मुख्तलिफ कसान भी आ गई? फिलहाल मैं अकेले ही काम कर रही हूँ, फिलहाल मैंने टीम नहीं बनाई, बट मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हम टीम के तौर पर काम करें। और दूसरा ये है कि मेरे नज़दीक साइबर सिक्योरिटी एक डिजिटल इशू तो डेफिनेटली है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये सोशल इशू बनता आ रहा है, क्योंकि हम लोग लड़कियों को मोबाइल नहीं देते इस वजह से कि कहीं इस किस्म के सीन उनके साथ ना हो जाए। लेकिन एक्चुअल मसला ये है कि अगर आप उनको मोबाइल नहीं दे रहे तो ठीक है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल घर में शादी होती है, वो अपनी तस्वीर तो खिंचवाएगी ना, कैमरामैन आता है, फीमेल फोटोग्राफर्स आती हैं, फिर भी पिक्चर्स वगैरह लोग क्लिक करवाते हैं, फ्रेंड्स को पता भी नहीं होता खलक लगे वीडियो गाड़ी जोड़े का ना, हमें पता ही नहीं होता, अननोइंगली जो है कोई हमारी वीडियो पिक्चर वगैरह बना रहा होता है, तो फिर भी हम उस चीज के विक्टिम बन सकते हैं। और फिर तो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमने तो ऑनलाइन पिक्चर ही नहीं दी या हमने मोबाइल पे तस्वीर ही नहीं खींची, फिर भी किसी ने तस्वीर खींच कर ऑनलाइन डाल दी है या उसको डीप फेक कर लिया है, तो उस सूरत हाल में उस लड़की को पता ही नहीं होता कि बैकग्राउंड में उसके साथ हो क्या रहा है, यानी उसे अंदाजा ही नहीं होता। अच्छा नाजिया तासिया तो पोस्कम अक्सर द साइबर सिक्योरिटी ता स्टडी करे दे ठीक शो ता पे के तो सगे एज अ ट्रेनर लक जिनी कसान द यो उस दुमरम पता लगी ची यो वीडियो यो जिने खबर न दगे न वीडियो जोड़ीगी अब हगा यो बल कस द खपल आईडिया ने या द बल से अपलोड की आया ब्यादा द साइबर जिम्मेवारी न राजी ची हगा मा गजे के ब्लॉक की हगा फ्री ने दी वायरल किए दोता। बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग ऐसे केसेस को हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम के ऊपर ये सीन हुआ है तो उस अकाउंट को हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, फेसबुक में भी हम उस अकाउंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। जब हम रिपोर्ट करते हैं वो हमसे रीजंस पूछते हैं, हम उनको रीजन दे सकते हैं, वो लोग अकाउंट पीछे से ब्लॉक कर देते हैं। रिपोर्ट के कहना चाहिए कज या फर्स्ट कबल सुगला क्लेम की कहना चाहिए भाई जमा वीडियो वायरल शो या दा लीगली इलावा चला का दा अथॉरिटी गुर दा हर सो प्रॉपर थ्रू चैनल्स जी कहना लगा दा को नीचे बस उसको देखने वाला कोई नहीं होता ना न चिकम नास सी न गदा खपल जान न द खवल हम पता लगी कि भाई हां इसको हम नहीं करते, लीगली भी क्लेम कर सकते हैं। पैका के एक्ट के अंदर हम उसको मतलब कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, FIA को कंप्लेन कर सकते हैं। ये अथॉरिटीज बैठी हैं और इन पर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आते हैं, बस सिर्फ हमें ट्रस्ट करने की देर है। हाउ दा कम कस दा कार करियो चाबानी ची साबित शी जी जागत पारे ब्या सजा से भी मैक्सिमम 14 इयर्स की जेल है और मिलियंस ऑफ फाइन है। अच्छा ऐसे चाहे अगर को हर जैसा ताल्लुक को गरीबी को फकीरी को खानी कुछ भी हो उसने क्राइम तो कमिट किया है तो उसकी क्राइम के अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट मिलती है, तो मैक्सिमम 14 इयर्स की जेल है इसमें। अच्छा चूंकि माशाल्लाह तासो सरी व सरी द लास्ट स्टूडेंट है तासो लाहुम सरकवे वो चूंकि आहुम यो रिस्की बबी या नबु या खुस्ता डिपेंड ऑन स्टा चॉइस बाने का चित कम साइड तो वर्जे पाई जी वो को तुम द साइबर दा हुआ नो दा हम जान लहुम यो रगोन दे दर है जमन ची खतरनाक को जिने द पारे यो जॉब दे नो दा द स्टा द पारे स्टा फैमिली वाला इजीली अलो को ओके गो एंड मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। हाँ तो उन्होंने हमेशा कहा है कि जो मतलब तुम्हें सही लगता है, तो इसीलिए पहले मैंने मास्टर्स किया क्रिमिनोलॉजी में, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे यहाँ जो आने वाला टाइम है उसमें साइबर क्राइम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। फिर उसके लिए मैंने जो है साइबर क्राइम की तरफ जब गई तो मैंने CEH की सर्टिफिकेशन ली, तो मुझे उससे पता चला कि क्राइम किस तरीके से कमिट होता है। उसमें हम लोग बाकायदा सीखते हैं कि लोग कैसे हैक करते हैं। फिर उसके बाद जाकर जो है अब मैं लॉ पढ़ रही हूँ ताकि मुझे साइबर क्राइम के मतलब एक कॉम्बिनेशन बना रही हूँ ना, तो मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और मैं इंशाल्लाह इसी को आगे परस्यू करूंगी साइबर के केस को। अच्छा सिंगत एक है ना जैसे बनूरी डीरी जी ने के वी नो व्हाट डू यू थिंक चे कुछ जी ने के द साइबर ट्रेनिंग वाखली या सिंगत चता वागश्तो या उमदास श्रीनागा लॉन्ग टाइम आंसर परस्यू की बूजी व्हाट डू यू थिंक इट्स गुड फॉर गर्ल्स? इट इज वेरी गुड खबर शी का ना देशी ना खबर शी हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। अगर हम बाहर के ममालिक में देखें तो ऐसा है कि साइबर सिक्योरिटी को कोर्स में ऐड किया हुआ है, पढ़ाया जाता है बेसिकली। यहाँ पर बच्चों को वही छोटी छोटी चीज़ें पेंट और ऑफिस और इससे आगे लेकर ही नहीं जाते। अगर इससे आगे लेकर जाएं तो साइबर स्पेस एक बहुत बहुत वास्ट है। हम उसको डिजिटली यानी IT के सेक्टर में भी पढ़ सकते हैं, हम उसको सोशल सेक्टर में भी पढ़ सकते हैं, सोशल साइंसेस के उसमें। तो हमें ये एजुकेशन लेवल पर स्कूल लेवल पर ऐड करना चाहिए। और दूसरा ये है कि लड़कियों को तो मस्ट ये नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके बिल्कुल अगर आपको
कोई डिग्री लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपके पास सबसे बेहतरीन टीचर आपका यूट्यूब है, आप उससे सीख सकते हैं। अच्छा। मैंने अपना सारा कोर्स आधे से ज़्यादा यानी ज्वाइन करने से पहले, सर्टिफिकेशन लेने से पहले मैंने यूट्यूब से सीखा, फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की और उसके बाद मैंने जो है उसको फर्दर परस्यू किया। अच्छा, और दा सुमरा म्याश तो ट्रेनिंग्स भी कोई एकेडमी की ये गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स करवाती है, नैफटैग की ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से ये वो है कि आपके पास आईटी की डिग्री होनी चाहिए। जी, तो मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया हुआ था, तो मेरे इजीली वहाँ एडमिशन हो गया। तो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है नैफटैग के रेफरेंस से। जबरदस्त जी। और दा दी मन कंट्रोल को खते मका दचा आईडी हैक शी दचा मोबाइल हैक शी पासवर्ड ब्ला 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 आया गबिया सिंगर रिकवर कीगी په کومه طریقې باندې کیږي دا کې دو چانسز وی نوي دا د بریک نه پس راته وي صحیح شو جی د مال ګرانو کتون کو پزاغي بیا راځو سما شمانو ته د لوبو د شیزونو ضرورت نه د وخت د روټه ضرورت او دغه ضرورت محسوس کولو لپاره خود مختار صاحب سره مرسته كزلزلوي كسيلابي او كبل صافت لك دغر پشان ولانوي خود مختار صاحبي دا چې د کام سندري وای دا اجزا فرقا په مفلسه کې املا تروي خود مختار وی په مخلصه کې ملاتړ وی خود مختار ساوي زمونږه او د ستاسو په کومک باندې په مرسته باندې با غریبانو پورې ځان ورسو همدغه وخت د روجې نه مخکې غواړو چې د غریبانو کورنۍ ته آی ډی پی ستا د روجې راشن او د اختر جامه پیزار ورور رسونو په دې کې موږ سره ملګرتیا کوي چې زموږ اکاونټ نمبر او زموږ کیو آر کوډ چې دی هغه تاسو سکین کې پاغه باندې تاسو خپل ډونیشن را لګلی شئ جی معنا جی نه تاسو کولای چې کو اف ان کیس خته مکه چا جنې سره داسي او شي دغه اکاونټ هیک شي موبایل هیک شي یا ایون تاسو چې کیمرا هیک شي یا دا شي نه هغه بیا ځان څنګه ریکور کوي شي یا څنګه سکیور کوي شي अगर हमें अकाउंट अगर हमारा कोई सोशल मीडिया हैक हो जाता है तो हम उसको सिंपल ईमेल के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। समटाइम्स वो लोग पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, ईमेल के थ्रू रिकवर नहीं होता, तो हमें मतलब जो भी मतलब इंस्टाग्राम है अगर फेसबुक है हम उनको ईमेल लिख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में इशू क्रिएट हुआ है। वो लोग मतलब उनका सिस्टम अच्छा है, इनकेस व्हाट्सएप का सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, वो अगर हैक हो जाए तो उसके लिए प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल अगर हैक हो जाता है उसके लिए सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है कि जितने भी अननोन ऐप्स हैं वो हम लोग डिलीट करें। और हमारे पास अक्सर मोबाइल में ऐसे एपीके फाइल्स पड़ी हुई होती हैं, ऐसी फाइल्स जो हमें ज़रूरत नहीं होती और वो उसके अंदर पड़ी हैं। इसमें ये देखना पड़ता है कि सिस्टम की फाइल्स हम डिलीट ना करें, लेकिन बेसिकली जो फाइल्स होती हैं वो या अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप कौन सी फाइल्स रख रहे हैं और कौन सी हटा रहे हैं और कौन सी रखनी चाहिए और नहीं रखनी चाहिए, उस सूरत हाल में आपको चाहिए कि आप अपना मोबाइल रीसेट कर दें। बट समटाइम्स मोबाइल रीसेट करने से भी मसला हल नहीं होता, तो उस सूरत हाल में फिर आपको चाहिए कि आप लोग अपना मोबाइल चेंज कर लें। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन या फिर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें। अच्छा, अक्सर खलक होएगा ना जो पुख्ता मकदास से मिसहैप चासर शुनो फौरन से पहले उनको पासवर्ड चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले पासवर्ड चेंज करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये होने ही नहीं देना चाहिए क्योंकि सबसे पहले हमारी नॉर्मल देखा जाता है ना, हम लोग पासवर्ड रखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम नाजिया है तो मैं रखूंगी पासवर्ड नाजिया 123। दिस इज नॉट अ सेफ पासवर्ड। अगर मैं वो स्ट्रॉन्ग उसको कर भी लेती हूँ, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अल्फाबेट और सिंबल्स इस्तेमाल कर भी लेती हूँ, फिर भी वो लोग उसको जो है ना कर जाए। बिल्कुल, लेकिन हमें पासवर्ड थोड़ा सा चेंज घुमा फिरा कर रखना चाहिए ताकि कोई इसको इजीली डिटेक्ट ना कर सके। अक्सर लोगों ने पाकिस्तानी पासवर्ड रखा होता है, ये लेटर्स रखे हुए होते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है हर एक चीज़ के लिए। आप लिंक्डइन का अकाउंट बनाते हैं, कि आप यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी चाहिए। अगर उसके अलावा भी अगर आपको डाउट है कि कोई प्रॉब्लम है तो गूगल ऑथेंटिकेटर पर ये अकाउंट्स आप वो कर दें, तो गूगल ऑथेंटिकेटर के बेसिस पर जो कोड आता है वो कोड किसी दूसरे बंदे को नहीं मिलता, तो वो मतलब बच जाता है अकाउंट तरीके बांधे। एंड आई थिंक मोर सेफ इज शे आपके पास तासुल चिकम लिंक न राजी खाली गति चीज पे क्लिक करे या दाउशु अननोन बंदे की क्लिक नहीं कवल अगले अननोन बंदे की दी हुई पिक्चर्स तक पर भी क्लिक नहीं करना चाहिए।
नॉट इवन वीडियोज एंड पिक्चर्स के हम देखें किसने क्या भेजा है। अच्छा, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो लोग कहते हैं कि मैं जरा लिंक पर क्लिक करके देखता हूँ या देखती हूँ कि होता क्या है, साइबर क्राइम होता कैसे है, फिर मेरे साथ क्या होगा। तो इन दैट केस भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप लिंक पर क्लिक कर लें तो आप ये सोच रहे हैं कि आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपको कभी भी पता नहीं चलता, आपको अंदाजा भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। हमारे पास मोबाइल की पिक्चर्स में सिर्फ हमारी पिक्चर्स नहीं होती, अक्सर हमने कार्ड्स की पिक्चर रखी हुई होती है, आईडी कार्ड हो गया, फैमिली की होती है, फैमिली की family फोटोज, भी, हाँ। आईडी कार्ड की पिक्चर होती है, जिससे आईडी कार्ड अगला बंदा यूज कर सकता है उस ठीक, आईडी ठीक, कार्ड ठीक, को। उसके अलावा बाज लोगों ने बैंक अकाउंट्स वगैरह कनेक्ट किए हुए होते हैं। ये सारी यानी सिचुएशन द बेटर इज के दगा ऑप्शंस चितासु राजिन तासु आगा जाना इतनी क्यूरियोसिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक शुक्रिया ढेर ज्यादा मराना नाजिया, थैंक यू फॉर कमिंग। आपका फर्स्ट टाइम था खैबर जी, के जी। साथ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा चलिए, थैंक यू सो मच। निकाब अली दारा तू है यंगस्टर्स ता ट्रेनर्स ता स आगा मेन पॉइंट्स ती चाहता सुवेल वाड़े बिल्कुल मैम दौड़ मने होता से पकाय छे कम अलकान जिम तराजी नो अहिले खुनु मै दा पकारी छे मंगा पो बॉडी बिल्डिंग की और फिटनेस के मुख फरक हो छे मंग बॉडी बिल्डिंग ट्रेनर्स कम दियो कम बॉडी बिल्ड मतलब फिटनेस कम ट्रेनर हम सरा मतलब मिलाउशी सही ओस बता सो दावा में छे बॉडी बिल्डिंग के और फिटनेस के डेर फरक थे। बॉडी बिल्डिंग तासो देना मख के तासो माउ यगी मस्कुलर स्टेट तखीजी कंपटीशन ही कई अब एथलीट चिकम दे पजाम मारे स्ट्रेंथ पावर एंडोर्स दगा सुनु माने आगा दगे नन सब चमगा गुरु नन सब मोटापा डेरा ज्यादा शेबेदा नो ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस नो दैट टोल मो चिकम दो बीमारो मोर दा आओ जा नो जो मोटापा खत्म शी ऑटोमेटिक बस तासो स्ट्रेस हम कम शी तासो एंजाइटी हम कम शी तासो डिप्रेशन हम जान बात हल्का हल्का फील बिल्कुल जी खुदी की दा हिसाब छे लाइक एग्जांपल में एक्सरसाइज को जमगा चिकम वजूद कम हैप्पी हार्मोन्स दी अगर इंक्रीज शी आई द तस सेरोटोनिन और प्लस डोपामिन वतम आई थिंक नो अगर चिकम दे एक्टिवेट शी बिल तासो ले चिकम दे खुशहाली यो हैप्पी मूड तासो ले दर की है ना जी नो बस अगर ट्रेनर सस दावा मैम चे खपल लाइफ के हम दे फिटनेस लग कवई बॉडी बिल्डिंग जरूरी बॉडी बिल्डिंग में पकारी हो चे कंप्लेस नहीं ले बॉडी बिल्डिंग ने दे पकार ओके आओ जी अगले नॉर्मल चिकम नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे वसा चिकम दे कार्डियो वसा क्रॉसफिट चिकम ट्रेनिंग दे आगा पकारी सही और ग्राउंड की चिकम दे मैम जम सोचो को मंगा ग्राउंड की ट्रेनर्स मुंग तो कोचिंग बार कई वही पो जमु फील्ड में जा तर दो दान एक्सपर्ट न साथी मतलब मंग जे गेम के कंट्रोलिंग वर्क न मंग वाले पो मसल जमानी कार को आई वाले पो अपर बॉडी माने कार के मंग वाले पो मसल दन न कार को ओके आओ जी डेर ज्यादा मनाना यकीनन तासुम खैबर त पड़ बिजल बांध रागले साउस एक्सपीरियंसिंग औ शो बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खपल औ खुशहाल है फील लाइक होम बिल्कुल डेर ज्यादा मनाना तासु न हम और सासु न हम डेर ज्यादा मनाना औलिदुन को जब वर्जमा किचन ता चुगुरु प किचन के बखले कम जाता और सिदो सिंग चिठोलो त पता दा चनन पिंजमा फरवरी यानी योम सिया कश्मीर डे च दे आगा मानसे लिखीगी औ जमुगा दा यकजगती जमुगा योवाली च दे द कश्मीरियानो सरे दे द ठोलो आगा कश्मीरियानो रुनो फांदो सरे च अगी हम द आजादे पता मदी ओ मंग हम द अगी द आजादे पता मयु च अगी हम जाल ले जुदा आजाद मुमलकत वाखली अगी पके आजाद जुन तेरी सिंग च मंगो खलक्यू द गुलामे द जुन दे अल्लाह हर मुसलमान मुल्क ल च दे आजादी नसीब की औ दा दुआगा ने पनन रोज खास और खास द कश्मीर द पाराओ के च चा बांधे च 13 कुम कुर्बानी च वर्क हो च कम नवे नस्ल रा रवान दे च अगा प कुलो फिजा प आजाद फिजा के सा वाखली औ द गुलामे द जुन आजादी वाली दा द 15 फरवरी दा खैबर सहर स्पेशल वो उस गुरु चे द शंग्रीला किचन के चे देनो मुंगा पखले का बोलो चे आए द शंग्रीला किचन पखले कम जेता और रसीदलो जमुंगा चे कम कश्मीरी पुलाव दे अगला इन प्रोसेस दे अगला कंप्लीट न दे अगा मुंगा पदम बांधे खोदले दे बट गाजर का हलवा और हॉट एंड सॉस सूप विद फुल गार्निश पनीर एंड दी पके सच बोली दी ग्रीन ऑनियन मैं को मरचा के अच्छा बोली दी अच्छा नो जुबावल जत जरा वाली मबड़ी के गुंदी के ब्रेक जका च पुलाव के ला टाइम स्टा और वगे न फौरन पस बिया राजू समा शुमानो ता द लोगो द शिजुन जरूरत ना द वक्त द रोटे जरूरत दी और दग जरूरत महसूस कोलो द पारा खुद मुख्तार साबी सरा ब्रस्त كزلزلوي كسيلابي او قبل صافك لك دغر پشان ولاړوي خود مختار ساوي دا چې د کام سندري وای دا اجزا فرقات په مفلسه کې जी लिदुनको दनन खैबर सहर तासु कतलो कश्मीर डे और मंगा
د شنګریلا کچن کې چې دینو خسته غونډه کې کشمیری پلاو گازر کا حلوا اینڈ هاټ اینڈ سوس سوپ مونږه تیار کو. تاسو ګوره د کشمیری پلاو خصوصیت دا وی چې دا زیاتر په دې کې چې دینو ډرای فروټ استعمالېږي. دا تاسو ګوره تاسو په سرګ مخامخ دي. ثانک یو سو مچ شاداب. په لږ ټایم کې دومره خسته خپل ریسیپیز تیارول دا مونږ دلته کېدو چې زمونږ کیمرامین ته ښکاره شي چې It's called کشمیری پلاو. وای دا سوپ ډیر ګرم دی. ښه بس داسې لږ لږ به درته داسې جلک به درته ښکاره کېږي که نه. ثانک یو جی. اوکې او انشاءالله چې بله هفته جون وینو شاداب سره به د شنګریلا په کچن کې ملاقات کېږي. ثانک یو سو مچ شاداب. د کشمیری پلاو hot and sauce soup and gajar ka halwa with gulab jamun. دا څه ګوره چې چا حلوا خوړلې ده ډیورینګ پخولو دوران کې هغه د ډونګې له نږدې مراني سپیشلی کولې دل والے ته بالکل بھی مت نه چم دا مې وارنینګ ورکو. ملمنو تاسو خوړې شي لکه لکه خوري صحت لپاره خني وي خاصه بد شي. ان شاداب تم تو کھاتی نہیں چې سوپ جوړ کی دغه خوراک زړه کیږي نه. او کیمرامینان به یو چې بچو سکی ولې چې بد خبره چې دیوس ماته بیا ګوري نو ډیر زیات مننه چې جون دو خیر وي. سبا د جمعې ورځ وي درز او غرب خیبر سحر وي چې پکې درز او غرب ځکه وي چې جمشید علي خان وي ذکی الرحمن وي وسیم صاحب وي پکې کامران جان صاحب وي پکې مینا شمس صاحب وي نو ډیر زیات بد حالي د جمعې پر ورځ باندې نو کېږي به تاسو سره ملاقات سبا انشاءالله. اوس په خپلو دعاګانو کې ما او زما پوره ټیم یاد ساتئ سپیشلی د کشمیر دپاره خاص او خاص دعاګانو کې چې په کشمیر باندې الله خپل رحم او فضل وکړي. اجازت راکړئ د الله پامان.